زبارك بإنقاذ أمته في ديبان ما أمت بسوى القاشية أو سوى البكامية بكية أو سوى البابا نعمتون رسيل على ثلاثة يركي. عن أبي طالب عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت إذا جاء نصر الله علي كرم الله وجهه مبارك يا هركل آيات سيدنا نازلته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخره. صدق الله العظيم. دا سورة نازلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل. وما لبث أن خرج إلى الناس يوم الخميس. دستراوت بورز پانشنبه يعني بورز جمعرات باندې خلق تراوت. وقد شد رأسه بعصابة أو سر مبارك الله يبو پټي باندې دسمالي به پېچلې یو سر باندې. فرفع المنبر توقف وجلس عليه أو كان المنبر باندې مصباط الوجه مخ مبارك يجيرو مريض فدمعت عيناه مبارك لأول كل ثم دعا بلالا بأن ينادي في المدينة. هذا بلال جوالي أواز وقت مدينة بشاركي تخلق راجع مسي وشت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك فإنها آخر وصيته. بلال ما بزوج جماعة آخر وشت دخل راجع ما خلق صدر أول مدينة بشار خلق تسوق نشفاته. فإنها آخر وصية لكم وذا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر وصية تاجدكم راسي. فنادى بلال هذا بلال المبارك مدني بكسوك بشارك الآن وكاو فاستمع صغيرهم وكبيرهم كلوا ككم وغطوا ذراعهم وتركوا أبواب بيوتهم مفتحة. دروازي خلاص بروشو بيش أترنجا أروى دوا قد قصر أبوات يدي دور باري أنا كاولي دروازة بندوانا. وأسواقهم على حالها أو بازار دكانداران راوات دروازي دقش خلاص بروشو بيش حتى خرجت الوزارة تداش بعض بوليسي يغلب راوات إلى فردوجة النور رجع النور سرق سكبه وعفيقنا هم راواتي. تسمعون وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عربي ان سد رسول عليه الصلاه والسلام مبارك حتى غوض المسجد الجمعه يعني بدكسو المسجد النبوي لخلق ودك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسعوا لمن وراءكم. نبي المبارك قال فكاو يا سيدنا سوك راجع قوت جاي وركوي در سرفراش ترى بقى تسيس خلق جاي وركوي. وقال عليه السلام وهو يبكي ويستدعي مالك أو إنا لله وإنا فحمد الله وأثنى عليه حمد على طلائه ويا أو صنع على طلائه ويا أو درج بن نبيان ويا أو بزاني ويا. ثم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. خلقوا دواجه إذا محمد يمدي عبد الله زي يمدي عبد المطلب المسايمة ده هشام كل وصايمة ده عربية ما أو ده حرم شريف يما أو هذا يما لا نبي بعد ما رسل بيقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يعلموا أن النفس قد نعيت. فوسي خلقوا ماتا دمار خبر على شدل يد ما يأتي دمار فيمدا وهانا فراخي أو ما دي جداي وقت الدنيا جخا وشوقاه إلى لقاء ربي أو وشالي ده جماعة ملاقات رب تشد رب ملاقات إترواني ما. فما حزني على فراق أمتي أو أبصر جماعة فاق جداي دي أمت بانس ما أمت فاتكي أو زما ماذا يلقون بعدي سلما بعد بدويتا صور سيدي أو سكارون بدو شروكي. اللهم سلم سلم خدا فاق جماعة أمت خير كي جماعة أمت خير. يا أيها الناس اسمعوا وصيتي أي خلق ما وشت واروي ورعوها واحفظوا أو يادكي أو ويسعد إذا ما وشت وليبلغ الشاهد على الغائب أو سداكم هزير يصدق أنور تبيع ورسول إذا ما خبري. فإنها آخر وصية إذا ما آخر وصيته.
أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه أي خلق وتاجت على تعالى جل جلاله محكم كتاب کے قرآن عظیم شان کے تاجت بیان کړی ده ما أحل لكم وما حرم عليكم هغه شان تاجت بیان کړي چې حرام دي تاج باندې دا کارونه مکي او کوم حلال چې دا کارونه کوي وما تعطون وما تتقون او هغه شان بیان کړي چې تاج به کوي او هغه شان بیان کړي چې تاج بزان مش کوي فحلوا حلاله وحرموا حرامه د قرآن شریف سے حلال کړي دغه حلال بولي او کوم چې حرام کړي دغه حرام بولي فآمنوا بمتشابه ومتشابه د آیاتونه بیان څوک متشابه د ملایان پیږي څوک محکم دي څوک بیان دي څوک خصوص دي څوک بمحکم واعتبروا بامثاله په مثالو باندې تاسو عبرت اخلي موسی علیه السلام دا شکارنامه وکړه پلان کې پیغمبر دا شی وکړه پلان کې دا شی په دغه باندې تاسو عبرت اخلي ورفع راسه الى السماء عثمان ته پورته وکاته فقال اللهم قد بلغت نو اول شي يا الله تا تبلغ ما ورثه او استا ما کتاب را کړی او تا ما ته کوم را کړی ما د خلکو ته ورثه دا خلک یې ځان باندې شاهدانه ول شي دا خلک وایي پر د معاشر باندې د نبی صلی الله علیه پیغام رسولای دی مخکې هم دغه بیانونه کړو من د اخیری واسه کې دا خبرې بیا وکړي اللهم قد بلغت أيها الناس إياكم وهذه الأهواء أي خلق تاسع ځان وساتي له دغه خواهشاتو د نفس څخه او له دغه د ګمراهۍ له لارو ځان وساتي او ځان د جنت ته او له اور څخه ځان لرې کوي وعليكم بالجماعة او تاج د مسلمانانو له ټولې سره د بیا جمع ګرځي مسلمانانو چیرې نصیحت وي چیرې جمع واري وي چیرې جمع وي چیرې جماعت وي چیرې روزې وي چیرې ښه خلک وي هغو ته ورځي د بیا جمع ګرځي والاستقامة او استقامت په دین باندې کلک ودرېږي فإنها قريبة من الله دغه لار چې دا نږدې ده خدای ته او نږدې ده جنت ته او لرې ده له اوره دا لار قال اللهم قد بلغت بیا یې وویل یا الله ما د تا پیغام ورساو خلکو ته یا ایها الناس الله په دین ای خلکو ته چې ورسله خدای څخه په دین د الله تعالی کې په دین د الله تعالی باندې ودرېږئ چپ کارونه مه کوئ و امانت او امانت چې څوک درته کې د امانت ادا کوي الله بیا ما ملکت ایمانکم او خلکو ځان وساتئ په هغه او ډېر له خدای وډار شئ په هغو مریانو او منځو کې چې د تا چې په ملک کې دي او مخکې به یې غذاوې وکبلې بیا به نو دا کفار ښځې او سړي او کله چې په بند باندې راباستو بیا به غلامانو نو بیا د غلامانو سره د مریانو سره به ډېر ښه کوي واطعموهم او خوراک له تاسو سره د خوراک کوي جلا یې مه ورکوئ والبسو مما تلبسون او هغه جامې وراغوندئ چې تاسو یې اغوندئ له دغو سره ښه کوئ دا عجزه دي ولا تکلفهم مما لا یطیقون او تکلیف مه ورکوئ دغه رس چې د دوی طاقت نه وي فإنهم لحم ودم دا هم غوښې او وینه ده په دغو باندې هم دغسې تکلیف لکه په تاسو تکلیف درځي وخلق امثالکم الا من ظلم خبردار که چا په دغو غلامانو او د مریانو باندې ظلم وکاوه فانا خصیمه یوم القیامت بیا د هغه مدعي زه یم په ورځ د محشر باندې که چا له دغو سره بد وکول د خپلو غلامانو سره به ډېر احتیاط کوي او ډېر به ښه ورسره کوي والله حاکم او الله تعالی حکم کوونکی ده او زه بیا د هغه سړي مدعي یم چې چا دغو سره بد وکول الله اوفو لهن مهورهن او دا کومې مینځې چې دي دا کتاب یایي چې دا کومې د آزاد ښځې هلته په کتاب کې حوره بولي موږ آزاده بولو دا زموږ ښځې دا آزادې دي د هغه خو مې نه پوره مهر ده پوره ولور ده هر څو چې وکړه 1 لک وکړه 10 لک وکړه 6 لک وکړه هر څو وم دا مار وینې دوه شیان حلال دي یو مار حلال ده ولور حلال ده او یو د میراث حلال ده میراث د ابا در پاتې شو د ورور در پاتې شو د زوی در پاتې شو د بل چا در پاتې شو دنیا یې در پاتې شو دغه داسې حلاله ده چې تر ډېرو شیانو حلاله ده او بل ولور حلال ده پلار ته نه زوی ته نه ورور ته نه او ښځې ته حلال ده دا ولور د ښځې حق ده که 1 کروړ هم صحیح ده دا ولور چې دا زندې حج یې معلوم ده پورته حج یې نه ده معلوم موږ خو خرڅه کوو موږ خو دغه یایو موږ اوس ولور 15 لکه د زمان یو دا د موږ د خلکو رواج ده د نوو خلکو ډېر ده دا ولور موږ چې پې کېږدو بیا یې موږ په خپله باندې خورو موږ یې هغو د ما هغه اوغاش یې مه خرڅه کړی دا ښی شول د ما هغې غریب ته د غوره شی ورکړو چې په سپاره یې کوم د خلکو له شرمه چې بالښتونه یې دي او نیالې جوړ کړو شیان جوړ کړو دغه ورکړو موږ یې ډېر شیان ورکړو دا مار حلال ده په هر شي کې خو دا ښځې ته حلال ده
او که چیرې داسې والوس چا بې اجازې پلار لا ورور بې اجازې وخوړ داسې والده لکه چې ما دنیا چې تاسې ته نه ده روا چې تاسې دنیا ماته نه ده داسې حرام ده دا نورو خلکو دا ولور مینې دا ښځې ته حلال دی موږ خو خرڅ کړو نو دا مینې موږ کردار ده دا د موږ کرتوت ده موږ په دغه عمل باندې موږ یایو چې دا جنتو ته ولې نه رسېږو او جنتونه به ولې الله تعالی مې راکوي دا خپل کرتوت ته خپل کردار ته خو دې هم سړی ګوري ولا تظلموهن فيمحو الله منكم حسنات او ظلم ما پې کوئ الله تعالی به د تاسو نو د مینځې مهر چې ده هغه نیمایي د مینې د ازادې ښځې په دا اوس زمانه کې د موږ د خلکو 15 لکه ده تقریبا د دوی نو 2.5 لکه ده ونې د بل سړی مینځوي بیا یو سړی وایي زه خو نکاح کوم بیا مینځه په نکاح کې ازاده ښځه نه چې په نکاح کولای وینې د هغه اوس خو مینځه غلامان نشته اجازه دوی حکم درته بیانوم نو وینې د هغو چې د کوم مهر چې ورکوئ هغه به پوره ورکوئ که چیرې داسې واړو چې تاسې مهر پوره نه کړو ور دغو ښځو ته فیمحو الله حسناتکم یوم القیامه خدای پاک به د تاسې نیکۍ ختمې کړي په ورځ د قیامت باندې نو نبی رسول مبارک دومره باعثوالی او دومره ټینګار کاوه په حق د حقدارو باندې یا ایها الناس قد بلغتو بیا یې ورشي یا الله ما جتا حکم ورساو خلکو ته یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا ای خلکو تاسې ځانونه هم وساتئ او اولادونه هم وساتئ له اور دوزخ څخه وعلموهم او تعلیم ورکوئ د خپلو بچیانو د خپلو زامنو ته د خپلو ښځو ته د خپلو لوڼو ته یو سړي هم په کور باندې کور کې په ښځه باندې منځ تېر کړی ده د ډېرو خلکو خپله نه وي زده بیا چې هغه لږ تقواداره وي له ملا یې پوښتنه کوي د هغه د غوره لمونځ سره برابر وي او ښځو ته هم نه دي ورکړی چې کوم لا ویلې دې دپاره چې یو شی چې دا کیسه باشه شی نه وي زده دی به بیا دما هم د غاړې وي او نور خلک بیا هم سم نه ایسوي دا پړایي دغه دپاره او د دغه دپاره نه پوهه کوو چې دا خدای ته ژوندي شو نو د اولاد پړایي کوي او د دین پړایي پې کوي دا سکول چې ده دغه یو هنر ده دا سکول چې پې یایي دغه یو هنر ورزده کوي د مور د پلار یې دا خیال وي که چېرې بینک ته لاس ورسېدو لا ډاکټر سو لا انجینیر سو لا یو بل افسر جوړ سو نه به بیا تنخواه وي 15,000 80,000 لک 2 لکه زیاتې کمې دوغره بیا تنخواه وي که چېرې داسې واړو او کوم دیني سبق ته چې اخلاص کړي دیني تعلیم ته اخلاص کړي مدرسې ته ورولي د هغو دا خیال دغه دنیا د کار یې نشي راکولی او د آخرت لپاره دا دی د مړو به هم ثواب وي د مړ به هم ثواب وي کور ته به راشي په دا کنګلو باندې به هم لمونځ تېروي او د دین خبرې به هم خلکو ته کوي دا یې خیال وي د مور د پلار مدرسې ته چې ولري دغه یې خیال وي او سکول ته چې ولري دا یې خیال وي دا دغه چې کنه کبل وار ده دا خو دې چا هم نه د خیال چې سکول ته زوی لږمه نو به د آخرت لپاره یو ګټه راته وکړي د خزانې خیال یې چې روپو ته مې لاس ورسېږي وعلموهم وادبوهم تعلیم ورکوئ ادب ورکوئ فانهم عندکم عوان دغه د تاسې سره د تاسې مددګار دي او تاسې سره امانت دي الله بیا یې ورشي یا الله ما جتا حکم ورساو دا خلک یې په ځان باندې ګاوا کول چې نبي مبارک باندې حکمونه خو تر اوسه پورې لا نبي مبارک حکمونه چلیږي هغه کتابونه دي صحیح سته بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه نسائي دا کتابونه چې دي دغه نبي مبارک صحیح حدیثونه یا مخ ډېر دي خو لیکن دا صحیح کتابونه دا کوم دا ملایانو یایي په اخري کې ملایان کېږي بیا نو دغه کتابونه ویایي عربي خو نو زده وي اتې پوهېږي په کتابو باندې نو دا کتابونه او په هغه ټیم کې هم نبي مبارک دغه چې په حاضر مجلس کې دغه خبرې وکړې چې له دغو شیانو سره پام کوئ یا ایها اطیعوا ولاة امورکم ای خلکو تاسې له باچا څخه سرغړونه مه کوئ د تاسې یو څوک باچا سو ما ورته اتفاق کېږئ چې بیا تاسې هلته به راولاړ شي د حکومت کارونه خرابوي او سړکان پرې کوي او دا کوي او دا کوي او حکومت ته خرابوي له حکومت سره مه جنګېږئ ولا تعصوهم کما کان عبدا ولو کان وان کان عبدا حبشي اگر که په تاسې باندې یو حبشي مریی د تاسې باچا وي او پزې هم پرې وي دا پزه چې پرې وي دغه نو مریا یا دا پتره کړی دا پزې پرې موږ دا پرتوک سره یایو یعنې نبي مبارک ویلي که په د تاج باچا داسې واړو چې ډېره بدرنګۍ څخه پزه هم پرې وه خو لیکن او ظالم هم و خو لیکن دا باچا به تاج نه خرابوي ځکه چې دا باچا د تاج دپاره امن ده که چیرې دا باچا نه وای کور ته به سړی له کوره د روغ به نه و راغلی خو دغه باچا ډارېږي که ظالم ده که عادل ده که هر رنګه ده دغه باچا چې ډارېږي
دغه یا پولیسان به کور ته راشي له کوره به مې بوځني بیا به یو جرم یو هغه را باندې ثابت کړي او بیا به ډېر زمانه په جیل کې او بیا به سزا تېروم. نو دا باچاهي د سړی نه خرابوي ځکه چې دا امن د رعایت لپاره له باچا سره به ورسره اخی بیا نه باچا به نه خرابوي چې څوک باچا و د وخت باچا و دا به نه دغه امر نه منم زه چې څه مې وکړو که مې شال خرابول که مې هغه کول داسې کار به نه کړم. دا د ټول رعایت فنډ ده د ټول رعایت امن ده. فانه من اتبعهم که چا د دا باچانو متابعت وکړو فقد اتبع هغه د ما متابعت وکړو. داسې نه چې وایي چې باچا خراب یا نو یا رانیسي یا کوم لاس جوړ دی اواز نه د سر سړی به نه خرابوي ولې هغه په خلکو باندې خیمه ده ولاړ ده د خلکو موټرسایکل به روغ کور ته نه ورغلی که دغه باچا نه وای. ومن اطواعني فقد اطاع الله او چا چې دا باچا متابعت وکړو هغه یې د ما متابعت وکړو او چا چې د ما متابعت وکړو هغه د خدای متابعت وکړو. ومن عصاهم فقد عصاني که چا له دغه باچاهانو څخه سرکشه وکوله او هغه یې نه مانو او دا یې ویل چې دغه باچې ختمومه زه به خپله باچا کېږم دا خلک مورته برابر کړي دي لکه پخوا باندې دوه کسان یو د یوه قبیلې و یو د بلې قبیلې او هغه ته وقع د مشرانو ته خونمان معلوم دی او وحشیان هم ورته معلوم دي او ورلو په حکومت باندې ورلو نو دغه وینې که مړ شو د هغه سره جنازه نه کېږي باچا ته چې پورته ځي او باچې ختموه. الا لا تخرجوا عليهم باچا ته اتفاق مه کوئ چې ورسئ او بیا دی ختموئ. ولا تنقضوا عهدهم او وعده یې مه ماتوئ. اللهم قد بلغت بیا یې وویل چې خدای پاکه ما د تا پیغام ورساوه او بل یې بیا ویل اکرموا اصحابي ای خلکو زما د اصحابو عزت کوئ. اصحاب چې نبي مبارک یې لیدلی ده او بیا یې ایمان پرې راوړی وي بیا په هغه ایمان باندې مړ شوی وي د هغو عزت کوئ. واحسنوا الیهم او نیکي ورسره کوئ. واحبوهم او له دغو سره محبت کوئ. فإن خیر الناس اصحابي بهتره د مخلوق چې له انبیاو رادورې بیا د ما اصحاب دي چې نبي مبارک په سترګو لیدلی ده او د ده زیارت یې کړی ده او بیا د ده په لار باندې روان و. قد بعثتو فیهم دغه د ما اصحاب دا زه نبي سوی او دوی حاضر وو. فآمنوا بالله او ایمان په خدای راوړو وصدقوني او د ما تصدیق کوئ ای خلکو. وآمنوا او تاسو ایمان راوړئ بما جئتو به من عند الله چې زه له خدای له طرفه چې کوم یو شی درته راوړی ده حکم په هغه باندې تاسو ایمان راوړئ او هغه ومنئ. واتبعوه او د هغه متابعت کوئ واعملوا به او په هغه باندې عمل کوئ په قرآن باندې عمل کوئ. ایها الناس علیکم باهل بیته بیا یې وویل یا تاسو د ما له اهل بیتو سره ښه کوئ د ما د کور روالو سره د ما له بچیانو سره امام حسن امام حسین فاطمې نبي مبارک کهولونه صحابه کرام له دغو سره ښه کوئ. وعليكم بحب عمل القرآن او بل دغه مخ راتېر تاسو حافظانو سره ښه کوئ چې قرآن شریف یې یاد وي حافظ وي له هغو سره به ښه کوئ. خصبة لله لپاره د امید د ثواب د الله تعالی څخه د ثواب امید لري. وعليكم بحب علمائكم او بل څه ده له ملایانو سره ښه کوئ. نبي مبارک ورې وسپارل یا کوم د تاج عالمان چې دي د تاج د زمانې عالمان چې دي له هغو سره ښه کوئ او احسان ورسره کوئ. ولا تبغضوهم او دښمني له ملایانو سره مه کوئ. ولا تحاسدوا او بدنیتي به ورسره کوئ. ولا تدعنوا فيهم او تهمت مه یایئ د خدای ښکار او د ملا دا ښکار وکاو. الا من احبهم خبردار که چا محبت وکاو له ملایانو سره فقد احبني هغه له ما سره محبت وکاو. ومن احبني که چا له ما سره محبت وکاو فقد احب الله هغه له خدای سره محبت وکاو. ومن ابغضهم که چا له ملایانو سره دښمني وکړه او بدنیتي یې ورسره وکړه فقد ابغضني هغه له ما سره بدنیتي وکړه د ما بدنیت او د ما دښمن شو. ومن ابغضني فقد ابغض الله که چا له ما سره دښمني کول هغه له خدای سره دښمني پسې وکړه. اللهم قد بلغت بیا یې ویل خدای پاکه ما چې تا پیغام ورساو ده. ایها الناس علیکم بالصلوات بله وار یې وویل او خلکو تاسو لمونځونه کوئ 5 وخت بإسباغ الوضوء وإتمام ركوعه وسجودها او دس سم کوئ او رکوع در باندې سمه کوئ او سجده سمه کوئ. او دس خو نو وینې دا د مور خلک دا کوي خو په خپل عادت باندې کوي خو بهرحال مسحې یې کوي مخ پرېمینځي لیچونه پرېمینځي مسح وکوي بیا پښې پرېمینځي دا کارونه کوئ یعنې اودس کوئ او رکوع سمه کوئ رکوع
چې لاس دې ویني هغه ته ورسېږي ګونډو ته سبحان رب العظیم 3 بارې بیا سمع الله لمن حمده چې برابر شي په ولاړ باندې سخت برابر شي بیا به نو ویني چې کالي ارام ونیسي بیا به بیا ځي سجدې ته بیا یې سجدې ته ولاړ شي بیا د سجدې به راپورته شي چې کښېني او کالي ارام ونیسي بیا به بله سجده لګوي داسې نه شي الله اکبر الله اکبر لکه دا جنه خلک یا دا جنه ښځې دا ښځې ډېرې په دغه کې پاتې وي سر راپورته کړي الله اکبر الله اکبر سر ورکړه سم به کښېني چې کالي ارام ونیسي بیا به بله سجده لګوي نو نبي مبارک وجه لمانځه سره ډېر خیال ساتئ او له اوداسه سره ډېر خیال ساتئ او رکوع سمه کوئ د لمانځه او سجده سمه کوئ یو ځل د نبي مبارک په حضور کې لمونځ وکاوه یا ته ولیای یا یې بېرته وکاوه فصلي فإنك لم تصلي لکه له سره چې دې کړی نه بیا یې وکاوه بیا د عمر بیا ورته بیا یې وکاوه بله وارې درېیم وارې سم کړو نو په تکیه تکیه باندې به لمونځ کوي معنا چې په تکیه باندې نه وو او دا چې لمونځ لکه دا جنه خلک چې کوي او هر چا به دا جنه خلک لیدلي وي چې هغه لمونځ بې سجده او د رکوع لوری نه وي معلوم نو داسې سړي ته نبي مبارک وویل چې ستا لمونځ نه ده صحیح بېرته وکوه اللهم قد بلغت بیا یې ویلې چې یا الله ما چې تا پیغام ورساوه وادو زکات اموالکم او خلکو د مال زکات باسئ د غواوو زکات د اوړو زکات د پسو زکات پسونه میږي وزې دا شیان که د سړي وو 40 ته چې ورسېږي او کال پرې راشي بیا په 40 کې یو پسه ده بیا هغه بیا که مور پوښتنه کول بیا عبدالملاینو صاحبانو نوره وکړي هغه بیا په 14 کې هم یو پسه ده یو باندې 14 بیا 2 پسونه دي او په غواوو کې په 13 غواوو کې چې په خپله خوله څیري او شی نه بیا باروي 13 غویي وي بیا چې کال پرې تېر شي د کال یو سوندرکۍ ده او یا به د هغه قیمت ورکوي